الله الرحمن الرحیم دا اصول تخریج درس الاسانید دی د دې صفحه نمبر دا 59 دلته او په نور کتابونو استاسو په نور نسخو کې با 64 وي سبوي 64 وي هغه کشف الخفاء و مزيل الالباس یعنی اخفاء ته وي د مخفي چیز کلاول و مزيل الالباس اور التباس ولا شی د غیزاله کول اما وشتر من الاحاديث على السنه الناس حدیثونه چې مشهور شوی د خلکو په جبه معنی دغه کشف الخفاء مزيل الالباس فخبر هذا الكتاب كتاب نافع جيدا دا کتاب ډیر نافع دی حوا کثیر من الاحاديث المشتمله د جمع کون کې ډیر احادیث مشتمله او مشتهره نه دي چې ډیر احادیث مشتهرات د جمع کړ دي والظاهر زائده ده كأنه أكبر كتاب في هذا الباب وأجمع للأحاديث المشتهرة على الألسنة ظاهر ده چې دا کتاب اکبر الكتاب ده په ټولو کتابونو کې غټ کتاب ده په دې باب کې اور اجماع ده ډیر جامع ده هغه حدیث لپاره چې مشهور شوی د خلکو په جبه معنی د خلکو په جبه مشهور شوی دي خلکو ته حدیث وي لیکن حدیث نه دی لکه نو دا کتاب پاغه کې ډیر جامع دی او اکبر دی لکه دا ټول حدیثونه ذکر کړي وه مرتب علی حروف المعجم ادا مرتب دی په حروف معجم په الفاظ سره الف با تا سا سا واپس عبارت کې وګوره وقد لخص فی مؤلفه کتاب المقاصد الحسنه اصل کې دی تلخیص کړ دی په دې کتاب کې مؤلف ته دو چې هغه کتاب دی مقاصد الحسنه صحابي لپاره دی دغه تلخیص کړ دی مختصرا فی کل حدیث لا بیان مخرجه و صحابیه و بعض الفوائد مستطاب او یستحسن عند ائمه الحديث مختصرا د کوتاهی کوونکې د اختصار کوونکې په هر حدیث کې په بیان د مخرج باندې یعنی حدیث بیان مخرج کې چې چا تخریج کړ دی او دارنګ د صحابي باندې اکتفا کوي و بعض فوائد باندې مما یستطاب چې هغه خري و یستحسن اور حسن دی یستطاب معنی طیب دا باب استفعال دی یستحسن باب استفعال دی سین او تا زائد دا چې هغه حسن ګړ کې د ائمه الحديث پنځ دی ائمه حدیث لكن لم يقتصر على حديث المقاصد لیکن د اختصار نه کړي په مقاصد حسنه په حدیث معنی بل ضم الی حدیث من کتب الائمه بلکې هغه سره راټول کړ دي لګولې دي احادیث د کتب ائمه نه الذين سبقوه في باب چې هغه سبقت کړي په دې باب کې لکه مثال اللال المنصوره په الاحاديث المشهوره د دې کتاب نوم چې د احادیث ناغه سره لګول دي د ابن حجر کتاب دی او کتاب الدرر المنتصره په الاحاديث المشتهره الدرر المنتصره اغفر لشي خوري زړې موتیانی په حدیثو کې چې مشتهر شوی دي مشهور شوی دي سیوط البار وغیرهما من الكتب او دین علاوه نور کتابونه یعنی مطلب دې دا دی چې دې دوه کتابونه د انضمام هم کړ دې د دې نه فواید نقط راغسي ويذكر في كل حديث من اخرجه ګوره د طریقې د کتاب د خي چې دا کتاب څه کوي د ذکر کوي په هر حدیث کې من اخرجه من اصحاب المصنفات د مصنفات او د اصحابنا مصنفین نا چا د حدیث تخریج کړ دې هغه ذکر کوي او ويذكر رتبته رتبه هم ذکر کوي دا د کتاب تعریف ته کوي علی الغالب غالب تور حدیث که ضعیف دی که حسن دی او که څنګه دی نو د هغه غرضوم ذکر کوي او یذکر اقوال العلماء فيه او د اقوال علماء په هغه کې ذکر کوي و اذا لم يكن الحديث اصلا کله حدیث بالکل اصل نشي نو بینه بیا د بیانې هغه بیانې نو دی ویلا اصله مته سره نه سره نشي اصل نشي د الفاظ د پیغمبر نه دي و اذا لم يكن بحديث او چې کله حدیث نه وي نو بین ذلك بقوله نو دی بیانې خپل په دې قول سره چې لیس به حدیث چې حدیث نه وي کنه او پیغمبر ته نسبت کړي لکه اقوال د علماء یا د حکمت خبري وي یا د صحابه خبري وي اندراج وي نو لهدا دی وی لیس به حدیث نه دی وربما قال بساو کا دی چې انه من حکم الماثوره باید حدیث نه دی داغه حکمتون نه دی چې هغه منقول دي دا یو حکمتي خبره د خاریانو هغه ذکر کړه او من کلام الصحابه او احد العلماء یا د صحابه کلام یحذلون لکه تاسو ته وایي دا قاریان اکثر داسې ورب قار یقرأ القرآن والقرآن یلعن ډیر کته قاری قرآن له قرآن په لعنت لګي نو قاریان کله مشهور چې دا حدیث دی حدیث نه دی دا امام جزری قول دی لکه او ډیره خبرې دی امام حضرت عائشہ ام المؤمنین خبرې دي د حکمت خبرې دي نو خلکو د حدیث ود ضمن کې راوستي دي نه لهدا دا اصل کې احادیث نه دي لکه نو دا غټ کمال کړ د محدثینو چې لا مشترها وګوره وقد اشتمل الكتاب وردا کتاب په څومره مشتمل دی چې ګوره پیغمبر ته نسبت شوی دی د حدیث نه دي هغه دي 3254
54 و 203 حدیث یعنی 3254 احادیث چې دي دا الله ارسل ناش مشهور دي پیغمبر ته نسبت شوی دي او حدیثونه نه دي کما هو مبین فی النسخه المطبوعه المرقمه لکه دا بیان کړی شوی دی واضح شوی دی په هغه نسخه کې چې هغه چاپ شوی ده او ترقیم والا ترقیم انسو یعنی مطلب نمبر شمار په 1 2 3 په لیکل دی فتكون احادیث اکثر من ضعفه نو کېږي احادیث چې دي اکثر زیاده من ضعفه ما د دغنه هغه نه ما فی کتاب المقاصد الخزان مقاصد خزان کې چې کوم حدیثونه دي علی السن الناس مشهور دی په باس کړی دی کنه دا دغنه جوړیږي هو اکبر مصنف فی هذا الباب نو دغه وجه ویل کېږي چې دا غټ مصنف ته تصنیف دی په باب کې والله علم وكتب الكتاب طبعا جيده ودا کتاب شایع شوی دی په خو ایډیشن سره بیا اشراف حسام الدین قدسی په اشراف نگرانی کې اشراف څه ته وي دغه په نگرانی کې اصابه الله دغه جزای خیر ورکی الله دغه مرتبه اوچت کې الله جل جنت ورکی وذالک مدینه القاهره او دا په قاهره په مصر کې 1351 کې ثم صورته بیا د دې تصویر واغسته شو فوټوسټیټ واغسته دارو احیاء التراث العربي بیروت بیا بیروت ته د فوټوسټیټ ته هغه دې کړنو اصل کار چې بده من کړ دې په قاهره کې د مصر